बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې دوستانو سواد یو ځل بیا په وینو رنگ ده ته څوک وته یو ځل داسې ځای بیا راخلاص شولو چې هغوی بیا د سواد کې بد امني کوشش کوي دوستانو د آغاز سواتو چې ډیر زیات ملما دوستو آغاز سواد باندې یو ځل بیا دهشتګردو حمله کړې ده او هغه حمله بل چا باندې نه د واړو باندې و د څوک د چې د سکول مشمنانو نه ګریږي دا څوک دا چې هغه د نه واړي چې مور پلار د وړه سکول ته ولګي دوستانو د باره کې بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کتا سو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه ته مونږ چینل مخزان سره سبسکرایب کی ډالې نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملاوي شي دوستانو سوچ چې ډیر زیات خسته ده الله پاک وته ډیر زیات غوسن ور کړی دی خالق ډیر زیات خسته ده دوستانو هغه سواد چې امن گهواره وا ډیر زیات خلکو د دې لپاره د سواد خلکو قربانیانه ور کړی وي دوستانو هغه سواد یو ځل بیا په وینو رنگ ده او بل چا باندې حمله نه ده شوی د سکول مشمنانو باندې د دشمن دومره بوزدل او چې د سکول ماشینانو نه یریدلو چې یو ځل مخکې په پیښور کې ای پی ایس باندې داسې حمله شوی و نن په سکول بس باندې اندادون فایرینګ او حمله وکړه او ډیر زیات ماشینان پکې لګیدلې دي شهید شوی دي زخمیان شوی دي سکول بس ډرایور چې هغه په موقع باندې لګیدلې دي الله پاک هغه واړو ته چې څوک چې زخمیان دي الله پاک دې او ته صحت ورکړي هغه حوصله اس کله نه بیلی مونږ پاکستانیانو ته الله پاک داسې زړونه ورکړي دي چې هغوی حوصله نه بیلی هغوی نور هم اګریسیو شي هغه نور هم زیات د دهشتګردۍ خلاف راوځي څنګه چې دې ټیم کې منګورې کې احتجاج ده هغوی پر امن احتجاج کوي اخر د سوق دی چې د एकदम بیا پیدا شولو دومره اسانه سره خو دهشتګردي چې څومره اسانه سره دوی خورا کړه دوباره په سواد امن خرابولو کوشش وکړو بد امني پھیلاولو کوشش وکړو بد امني خورولو کوشش وکړو دوستانو دا پاکستان دوست خو نشي کېدل دا خو دشمن ده خو دا دشمن د واړو نه ولې یریږي ولې چې هغوی ته پته ده چې نن سبا واړه چې دي هغوی په زړونو کې د پاکستان دپاره یوه داسې مینه ده هغوی دا غواړي چې دا مشنان ویریږي دوی سکول ته لاړ نشي دوی ایجوکیټ نشي دوی که ایجوکیشن حاصل کړو دوی ایجوکیټ کړو نو سار ته به دوی پاکستان یو داسې سټیج ته ورسوي چې پاکستان به سپر پاور جوړ دوستانو د دشمن صرف